یو صحابي دی جلیبیب رضی الله تعالی عنه. دا د نبی علیه الصلاة والسلام د مسجد نبوي سره خواته یو ځای و، هغې ته به صفه ویلی کېدو. په هغې کې به اکثر دا غریبانان صحابه او چې کوم مسافر صحابه کرام هغه به دغلته پاتې کېدل او د نبی علیه الصلاة والسلام نه به یې علم زده کو. په دې کې ډېر لوی لوی مجاهدین، لوی لوی د لوړو مرتبو صحابه پکې موجود وو چې یو په هغې کې ابو هریره رضی الله تعالی عنه هم دی، دی هم په دغې چبوتره کې دغلته موجود وو. نو په دغې صحابه کرامو کې یو جلیبیب رضی الله تعالی عنه هم و. دا صحابي پکې هم و. دی داسې صحابي و چې دی په خلکو کې ورک غونته صحابي و، ورک صحابي و. ورک معنی دا ده چې د ده داسې شهرت نه و، ځکه چې یو پلته غریب هم و، بل پلته نسب هم نه و، دویم د رنګ بدرنګ هم و او د قد نه هم مندرې و، چیت و. نو داسې سړی بیا په معاشره کې څه وي؟ ورک وي. نو چې نه مال شته، نه نسب شته، نه حسن شته دی، نه هغه بیا څوک یادوي. نو دی داسې یو ورک غونته کې صحابي و دغلته پاتې کېدو. یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام خواله راغی، نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی جلیبیب واده نه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام ورسره هسې خاندل، وی جلیبیب واده نه کوي. دی مسکی شو، وی د الله پاکه پیغمبره ماله څوک ښځه راکوي، ماله څوک ښځه راکوي، ما سره څوک خبرې نه کوي، نو ته راته وایه چې ته واده نه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل مړه کوشش وکړه الله تبارک وتعالی به درته ښځه میله وکړي. دا خوش طبیعتي ورسره نبی علیه الصلاة والسلام وکړه. څو ورځې تېرې شوې، دا جلیبیب رضی الله تعالی عنه بیا نبی علیه الصلاة والسلام سره میله شو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل جلیبیبه څه دې کړي دي؟ څنګه څه د ښځې درک دې لګولی دی که نه دی لګولی؟ دوی د الله پیغمبره ماله څوک ښځه نه راکوي، ماله څوک ښځه نه راکوي. نبی علیه السلام یې لکه واده ته زړه کېږي، یا د الله پیغمبر واده ته خو مې زړه کېږي، خو ماله څوک ښځه راکوي. وی ښه هلته کې یو انصاري صحابي و، ډېر د نسب سړی و، لوړ مقام والا سړی و. په دغه ورځو کې د هغه لور کونډه شوې وه. چې لور یې کونډه شوې وه، نبي علیه الصلاة والسلام په هغه پسې سوال جواب وکړو. وی هلکه هغه ته آواز وکړې زما خواله لږ راشي، زما ورسره سوال جواب دی. دغه انصاري صحابي چې راغی، په هر بچه بیا به یې ټیپ کوسې پرېږده چې کله دغه صحابي د نبی علیه الصلاة والسلام خواله راغی، نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل هلکه ستا هغه لور کونډه شوې ده که نه؟ یا د الله پاکه پیغمبره زه د هغې رشته غواړم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه د هغې رشته غواړم. صحابي چې دا خبره واورېده د ډېرې خوشحالۍ نه داسې ټوپې ووه، ټوپې ووه. وي د الله پاکه پیغمبره چېرته زه او چېرته ستا رشته زما نه غوښتل؟ دا خو به چېرته زما ډېره خوشقسمتي چې زما د لور رشته ته غواړې. د هغه دا مطلب و چې دا رشته نبي علیه الصلاة والسلام چېرته ځان له پخپله غواړي. د هغه دا مطلب و چې دا رشته نبی علیه الصلاة والسلام چېرته ځان له غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی جلیبیب دا انصاري صحابي ته وي دا رشته ګورې زه ځان له نه غواړم، الله پیغمبر ځان له نه غواړي؟ نه. نو چا له؟ دا ګوره زه جلیبیب له غواړم. دا چا له غواړم؟ جلیبیب له. انصاري صحابي حیران شو، وی ښه جلیبیب له یې غواړې؟ وی دا الله پاکه پیغمبر کو اجازه ته چې زه پکې کور سلا وکړم نو ښه به نه وي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ولې نه، لاړ شه کور پکې سلا وکړه. دا انصاري صحابي چې کور ته لاړ نو کور یې خپلې بیبي ته وی نبی علیه الصلاة والسلام زمونږ د دې کونډې لور رشته طلب کړې ده. وی تا ورته څه ووي؟ وی ما ورته وي چې زه ځمه کور د ښځې سره سلا کومه. اقمقل انسانه په دې کې د سلا څه و؟ نبی علیه السلام زما د لور رشته غواړي او ته ورته د سلا وایي؟ دا خو زمونږ لوی شرافت دی چې هغه زمونږ د لور رشته غواړي. ښځې ته وي نه که نه، نبي علیه السلام رشته غوښتې ده خو ځان له نه. د ښځې هم دا مطلب چې نبي علیه السلام یې ځان له غواړي. زمونږ د لور رشته نبي علیه السلام غوښتې خو ځان له نه. وی چا له؟ وی جلیبیب له یې غواړي. ښه جلیبیب له؟ نه 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 نه، دا رشته خو موږ نشو کولی ښځه وایي، دا موږ چېرته کولی شو؟ زمونږ لور به د جلیبیب سره څنګه ژوند کوي؟ د هغه خو نه مال شته، نه نسب شته، نه حسن شته دی، هغه سره به لور زمونږ څنګه ژوند کوي؟ او زمونږ د لور خو پلانکي تپوس کړی، پلانکي تپوس کړی، غټ غټ خاندانونه یاد کړو چې هغې تپوس کړی، موږ هغې له نه ده ورکړی، اوس به یې جلیبیب له ورکوو؟ نه نه، دا رشته موږ نشو کولی. نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي زمونږ لور دپاره بل څوک وګوري. ګوره دا خبرې لور واورېدې، دا خبرې چا واورېدې؟ لور یې واورېدې. ای لور یې اواز وکړو وی بابا بېادبي دې معافي، زه یو خبره وکړم. وی او کولی شي؟ وی دا رشته چا رالیږلې ده؟ وی دا نبي علیه الصلاة والسلام.
وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما د پاره بد خوښولی شي؟ تاسو زما مور یې پلار یې زما د پاره بد نشي خوښولی، نو نبی علیہ السلام به زما د پاره څنګه بد خوښه کړي؟ ګوره د زنانو زړونو ته هم دومره د نبی علیہ السلام محبت ننوتی و، دغه شریعت و، دغه اسلام و چې د زنانو په زړونو کې ځای کړی و. نبی علیہ السلام زما د پاره بد خوښولی شي؟ نه نه نه، چې نبی علیہ السلام دا رشته رالیږلې ده تاسو یې ماله کوئ که نه ما ته منظور ده. زه جلیبیب ته نه ګورم، زه د دواړو جهانو سردار ته ګورم چې دا رشته هغه رالیږلې ده. ښه لورې چې ته پرې خوشحاله یې نو بیا خو پرې موږ ته اعتراض نشته دی. دغه انصاري صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره موږ پرې رضا یو، موږ پرې رضا یو. د جلیبیب رضی الله تعالی عنه واده وشو او ډېر د خوشحالو واده وشو، ځکه هغه جلیبیب رضی الله تعالی عنه چې هغوی ما سره خو څوک خبرې نه کوي، ما له به ښځه څوک راکړي، او ښځه ورته کومه میلاو شوله د انصارو د قبیلې د یو مالدار او د یو لوی نسب خاوند و، د هغه د لور، او داسې زنانه چې انتهایی ښایست پې تمام و، ډېرو غټو غټو خلکو یې تپوسونه کړي وو. د هغې واده د چا سره وشو؟ د جلیبیب رضی الله تعالی عنه سره وشو. او چې کله واده وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاسونه اوچت کړو، دعا یې وغوښته، وی الله په جلیبیب باندې دا رزق راووروه د اسمان نه، الله دا رزق پې پراخه کا، الله ژوند یې د خوشحاله ډک کا، دا دعا یې وغوښته. جلیبیب رضی الله تعالی عنه لا د واده نه خوند نه دی اخیستی، یو څو ورځې لا نه دي تېرې شوي چې اعلان وشو وی غزوه احد ته ځو، احد ته جهاد لځو. صحابه کرام ځان تیار کړئ غزا لځو احد ته، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل هم ځان تیار کړی دی روان دی. ګوره یو څو ورځې شوي لا د واده خوند یې نه دی اخیستی. جلیبیب رضی الله تعالی عنه توره راواغسته، زغره راواغسته او روان شو جهاد ته. د نبی علیہ الصلوۃ واده یې اوس دا نشته دی چې ما واده کړی دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روان شو او غزا له لاړ. چې احد ته لاړو او دا غزا ختمه شوله، غزا ختمه شوله، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی لاړ شئ او تاسو شهیدان وګورئ، څوک څوک در پکې نشته دی هغه وګورئ. صحابه کرام وفرمایل وی پلان کې نشته دی، پلان کې نشته دی، پلان کې نشته دی، د یو نوم یې اخیستو، پلان کې صحابي نشته، پلان کې نشته دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی نور څوک نشته دی، بیا یې وشمارل پلان کې نشته، پلان کې نشته، پلان کې نشته، خو د جلیبیب رضی الله تعالی عنه نوم پکې څوک نه چې هغه هم نشته. دا ولې ما درته وي هغه یو ورک صحابي و، غریب و، نسب یې نه و، حسن یې نه و، داسې سړی په معاشره کې بیا څوک نه یادوي. ټول خلک یاد شي خو جلیبیب رضی الله تعالی عنه چا نه یادو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی د الله بندګانو زه پکې جلیبیب نه ینم، نورو خلکو نه یېرو خو د دواړو جهانو سردار ته یادو. تاسو خو ما ته یو تن شمارئ خو زه جلیبیب نه ینم، مال هغه ولټوئ. صحابه کرام لاړو، ګرځي ګرځي یو تن راغی د الله پاکه پیغمبره د احد د مقام نه بار شهید شوی دی هلته پروت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لاړو چې وایي کتلګیر چاپېره ته اووه کافر مردار پراته دي او په منځ کې دی پروت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ او د خپې داسې وغځولې او د سر یې راواغسته په د خپلو خپو یې کېښودو او د خپل ټوکې راواغست دا پټ کې او دا مخ یې په داسې د دوړو نه پاک کړو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی جلیبیب اووه دې مردار کړي خو بیا یې رالته شهید کړی، اووه دې مردار کړي خو بیا یې رالته شهید کړی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل دې زمانه دی او زه رده نه یم، دې زمانه دی او زه رده نه یم، د جلیبیب څوک نشته دی خو دې زمانه دی او زه رده نه یم. صحابه کرام فرمایي وی هر سړي خپل رشته دار په غېږ کې راغستی و چې شهید شوی و، هر چا خپل خپل مړي راغستی و شهیدانو، د جلیبیب څوک نه و چې دی په غېږ کې روچت کړی وی. وی دې ته نبی علیہ السلام خپل دواړه خپې غځولې وې، په غېږ کې ایښې وه او د مبارکو سترګو نه به یې اوښکې بهیدي او دا به یې ویل چې جلیبیب زمانه دی او زه جلیبیب نه یم. صحابه کرام فرمایي وی جلیبیب رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غېږ کې در هغې پورې پروت و تر څو پورې چې قبر مبارک نه و تیار شوی. او چې کله قبر تیار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل مبارکو لاسو کې راواغستو وی جلیبیب به زه ښخومه او په خپل مبارکو لاسو په قبر کې کېښودو. دې ته څه ویلی شي؟ مینه محبت ویلی شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره. ګوره جلیبیب په دنیا کې چا نه یادو، ورکو په دنیا کې خو په اسمانونو کې یادو، د دواړو جهانو سردار ته یادو، د دواړو جهانو سردار ته یادو. ځان داسې جوړ کا چې په دنیا کې تا څوک نه پیژني خو چې په اسمانونو کې د خلکو پیژني. په دنیا کې تا څوک نه پیژني، ډېر کرته په دنیا کې داسې خلک چې بې نامه وي، څوک یې پیژني هم نه، ورک ګرځي خو بره په اسمانونو کې د هغه نوم ډېر یادېږي. ښه
دغه نوم ډېر په اسمانونو کې یادېږي. او ډېر خلک په دنیا کې داسې چې مشهور دي، دا ملک صاحب دی، دا خان دی، دا اجي صاحب دی، دا شیخ صاحب دی، دا مولوي صاحب دی، څه ډېره غوغا او واویله د هغې ډېر یادي، خو په اسمانونو کې دغه نوم ورکي. په دنیا کې ډېر یادېږي خو په اسمان کې هغه څوک نه یادوي. داسې ځان جوړ کړه، داسې ځان جوړ کړه، ځان ورک په خلکو کې حساب کا. شهرت مه غواړه، ما د هر سړی وپېژني دا مه غواړه، وایه الله ته مې وپېژنه. الله ما په خپلو فرشتو باندې په اسمان کې یاد کا.